به المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مود قرآن مجید دی سورة بنی اسرائیل یو آیت مبارکہ تلاوت کا چې په دې الله رب العالمین فرمی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. حکم کړه دا رب دې تو چې تاسو بندگی مکئیے، عبادت مکئیے مگر صرف د الله رب العالمین عبادت و بندگی کئیے. وبالوالدین احسانا، و دې میرو پلور سره احسان کئیے، حسن سلوک کئیے. په دې آیت چې الله رب العالمین د خپل عبادت نه بعد د میرو پلور سره حسن سلوک بیان کړه دا، یعنی دا ملیمه شوه چې د حقوق الله نه بعد په حقوق العباد شه اول حق دا د میرو پلور ده. خو د میرو پلور اول حق دغه ده چې سړی حسن سلوک ورسره وکړي، بهترین سلوک ورسره وکړي. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، پوښتنه ځنې کوي چې یا رسول الله من احق بحسن صحابتي، مو د حسن سلوک په خلک کې زیات حق دوري سیکتی چې زه د سره شګړه کو، حسن سلوک کو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې امو کا د تو میر د دې ډېر زیات حق دوري دي چې تو حسن سلوک ورسره وکړي. قال ثم من، بیا پښتنه کوي چې یا رسول الله بیا د چا سره زه حسن سلوک وکړو. قال ثم من، بیا پیغمبر علیه السلام قال ثم امك، بیا پیغمبر علیه السلام ورته فرمي چې د تو میر د حسن سلوک زیات حق دوري دي چې ته د میر سره حسن سلوک وکړي. قال ثم من یا رسول الله، بیا پښتنه کوي چې یا رسول الله بیا د چا سره زه حسن سلوک وکړو. قال ثم امك، بیا پیغمبر علیه السلام ورته فرمي چې د خپل میر سره حسن سلوک وکړه. قال ثم من یا رسول الله، سلام ور بیا پښتنه کوي چې یا رسول الله بیا د چا سره زه حسن سلوک وکړه. قال ثم اباک، بیا پیغمبر علیه السلام ورته فرمي چې د خپل پلور سره حسن سلوک وکړه. یعنی مقصد دا چې د میرو پلور شاه زیات حق دا د میر دا ځکه چې د الوت سره د بچی سره ستړي استمنې زیات میر تیروي، نو د دې وجې نه د حق زیات ته دا نه چې د پلور حق نشته، پلور ستړي استمنې تیروي بهر ته چې سمره مهنت او مشقت ته دا پلور کوي. نو د دوړې سره حسن سلوک دا ضروری ده، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ده، د قرآن مجید بیان ده. او پیغمبر علیه السلام په یو حدیث فرمی کبیره ګناه تذکرہ کوي، الکبائر والاشراک بالله. کبیره ګناه دا غدا چې یو سړی د الله سره شریک جوړ کړي، دا په ټولو نه غټ ګناه. او عقوق الوالدین، دوام ګناه دا ده چې د میرو پلور نه فرمانی کوي. وقتل النفس، او دریم ګناه ده چې د یو انسان په ناحق باندې قتل وکړي. او سلرم کبیره ګناه دا ده چې یو سړی والیمین الغموس په دروغه باندې قسم کوي. نو دا کبیره ګناهونه پیغمبر علیه السلام شالی دي چې دا کبیره ګناهونه دي. نو په کبیره ګناه شه د الله رب العالمین سره د شرک نه بعد غټ ګناه دا ده چې یو سړی د خپل میرو پلور نافرمانی کوي. حضرت اویس کرنی رحمه الله لوی تابعی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمی چې کله د یمن نه اویس په نوم باندې سیک روشي نو دا مستجاب الدعوا ده د دعا الله رب العالمین قبلې د پر د خپل ځون د دنا د خپل ځون د پر دعا وغوړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله قافله د یمن نه خپل پښتنه وکول چې په دې شو ویس کر نشتا په یو موقع باندې پته ورته ولګیدله چې قافله راغلی دو پیښ شو ویس په نوم باندې کس شتا ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورغی ملاقات یې ورسره وکړه ورته چې ته ویس کر نه یو ته چې ورته چې مو دې پر دعا وکړه د الله رب العالمین. حضرت ویس کرنی رحمه الله ډیر هرون شو په دې خبره باندې او ډیر پاجیزي سره ورته وی چې عمر دې تو کیم مقام ده ځکه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لوی مقام و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په صحابه کرام چې دوامه درجه ده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد دوامه درجه په صحابه کرام چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. هغه عمر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمي لو کان بعد نبیا لکان عمر ابن الخطاب کچری د مونږ بعد بل پیغمبر اتل نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. نو ایغه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عمر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمي چې پکې ملیار باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان وي په غلیار باندې شیطان نشي کړل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو اس کرنی چې تو غوندې شخصیت صحابي د صحابیت مقام درته حاصل ده او بیا اتو کیم په صحابه کرام چې مقام ده نو ته د مونږ سره کې دعا وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متا دا ویلی وی چې کله وېس په نوم باندې سیکته امن درو شي نه دعا وکړه نو دعا ته وکاو دراز ته وشه چې دا سشي راز ده د سشي خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متداوی چې دنه دعا ته وړه د مستجاب الدعوا د دعوونه نه قبل. حضرت ویس کرنی رحمه الله ورته فرمی چې مو ډیر خوښ شو چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړم خو چې کله زه ملاقات ترتل میر سره مې وسیک نه نو د میر خدمت په مو باندې نو دا اراده مې همیشه د پرواز کې چې د صحابي مقام ډیر لوی مقام ده. صحابي چاته وي چې کوم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ژوندۍ کې ملاقات شوی او بیا ایمان پر وړلای او په هغه ایمان باندې الله رب العالمین د تمرګ ورکړی د صحابي ده او د صحابي مقام ډیر لوی مقام ده. کچېره د ټوله دنیا اولیاء د ټوله دنیا ولیون د پیوزوي کې د یو صحابي ادنا صحابي مقام او درجه ته نشي رسیدل د مر لوی مقام ده د صحابه کرام او صحابیت مقام د ډیر لوی مقام ده. په دغه مقام نه حضرت اویس کرنی رحمه الله پوتې شو ویلې د مر د خدمت په وجه باندې نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمی چې دنه ته دعا غوړه دای مستجاب الدعوا ده. الله رب العالمین په دې وجه باندې حضرت اویس کرنی رحمه الله ته د مقام نو د میرو پر خدمت د ډېر انتهایی ضروری ده او کيو سړی وی چې مت په دنیا شي عزت او ترقی میلاو شي په آخرت شي کامیابی میلاو شي نو دغه سړی د بچار د چې د خپل والدین د خپل میرو پر نه دا وګونه وګړي د خپل میرو پر خدمت وکړي نو دغه انسان ته الله رب العالمین په دنیا شي عزت ورکړي آخرت شي الله رب العالمین دغه انسان ته کامیابی ورکړي الله رب العالمین رضا وي دغه انسان ته میلاو شي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د الله رب العالمین رضا د پلور پر رضا شي ده رضا الرب رضا الوالد د رب رضامندیا د پلور پر رضامندیا شي ده وسخط الرب سخط الوالد و د الله رب العالمین ناراضگی د پلور په ناراضگی چې پلور ناراض د الله ناراض ده و چې کله پلور خشوله ده روزی ده الله رب العالمین دغه انسان نه روزی ده. ونن په دې معاشره چې میږو تاسو کسي نو د والدین سره کوم سلوک لګیا ده د والدین خدمت خو څه کوي زنه زوی شو کله داسې حالات وي میږو تاسو په دې اخبارات شي په سوشل میډیا باندې کسي چې څوک لګیدلای پلور یو ولای یو نیم بدبخت ولګي چې خپل پلور قتل کی په دغه نه بدبخت انسان بل نه وي میرو پلور نه قدرې کوي. په یو موقع باندې د تفسیر شي یو حکایت لیکل ده
چې پلور وځای نوستي د کیر په صحن شه نو لګره روغله د کیر په خندق باندې کښینستله او پلور پښتنه ځنې کوي په دې وخت باندې پلور بوډا ده وځای نوجوان ده نو پښتنه ځنې کوي چې بچای د خندق باندې څه شی دی او ورته وایي بچای نوجوان بچای ده ته چې بابا د لګره ده پلور بیا پښتنه کوي چې بچای په دې خندق باندې څه شی دی چې بابا د لګره ده دریم ور بیا پښتنه کوي چې بابا بچای په دې خندق باندې څه شی دی وی چې بابا په دې خندق باندې لګره ده خو چې سلارم ور پښتنه کوي پلور چې بچای په دې خندق باندې څه شی دی د بچی په لهجه شه تیزی روغلا سختی روغلا ورته چې بابا لګره ده خو چې پنځم ور پښتنه کوي چې بچای په دې خندق باندې څه شی دی وی چې بابا لګره ده لګره یوا پښتنه کوي بار بار کوي او سوره متوي چې لګره ده یو پښتنه سره کې دوا وراو کې سلام پنځم ځل چې ته پښتنه کوي په دې وخت باندې بډا پلور د خپل کمرې ته داخل شنه نه وته او دې زوی نه یو ډایری روخستله او په هغه ډایری شه ډیټ لیکلو تاریخ یې لیکلو او ټیم یې لیکلو چې په دې وخت باندې میز د کیر په صحن شه د مو وړي کا بچای دا و یو مونږه پښتنه وګړه چې بابا په دې خندق باندې څه شای دی مو ته چې بچای په دې باندې لګرا ده دوه مور یې بیا پښتنه نو کړه مو ډېر په محبت سره وته چې بچای دا لګرا ده دریا مور یې بیا پښتنه نو کړه مو بیا په ډېر محبت سره ورته وي سلام مور یې بیا پښتنه وکړه مو په محبت سره ورته وي تر دې چې 15 شوره تو پښتنه نو کړه چې بابا په دې خندق باندې څه شای دی مو ته چې بچای لګرا ده یمو په لهجه شه تیزی نه ورغلی مو غوسه نه وکړي خنن چې مو دې تونه سلام ور پښتنه کوله ته لهجه تیز اشلا تو غوسه وکړه حقیقت دا ده چې نن د میرو پلور نه قدرې لګیا ده خدا د انسان بدبختی وي الله تعالی د میجو تو سي د بدبختی نه بچ کی الله د عمل کولی توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین